نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې میاس کې خپل عمل سوړو د مسلمانانو لپاره د خپل پیغمبر طریقه د کامیابی ده. کچیر مسلمانان د خپل پیغمبر په طریقه سره روان نشي هغه د کامیابی والا لار نه ده. د امت لپاره کامیابی والا لار د خپل پیغمبر نقش قدم ده. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی اذا دخل شهر رمضان کله چې د رمضان میاشت داخله شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخپل ملا وتړله. مطلب دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عبادت ته تیار سي دومره باندې الله رب العزت په عبادت کې مصروف اوسه چې بیا خپل بسترې ته د شپې نه راته ټول شپه الله رب العزت په عبادت کې راوړل چې تر څو پورې د رمضان مبارک میاشت ته تیر شوی نه نبی علیہ السلام په کور ته د شپې نه راته شپه په عبادت کې تیرول. هغه پیغمبر سے الله رب العزت له هر قسم گناهونو معصوم پیدا کړی. هغه پیغمبر دی الله رب العزت ته رضا کولو لپاره دومره کوشش کوي. خپل دی هر انسان فیصله وکړي چې زه خو د گناهو یو ډیران یم ما ته څومره عبادت پکار ده. یو پیغمبر دومره عبادت کوي. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي شپې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العزت په دربار کې ولاړو دومره قیام به کوئی دومره بزیات ولاړو کې به و پړسېدل. د زیات قیام له وجه نه د زیات او درېدال وجه د انسان کو پړسېږي. هغه پیغمبر چې معصوم ده هغه پیغمبر دومره سخت عبادت کې د الله رب العزت رضا لپاره امت ته د دینه زیات عبادت پکار ده. په دې ودو سجدو باندې یو ورځ عبادت کړی بل ورځ پریخی دغه د انسان د نجات ذریعہ نه ده. د انسان د نجات ذریعہ د مسلمان د نجات ذریعہ خپل پیغمبر نقش قدم ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل عمل بدغو روایاتو کې راځي چې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان په میاشت کې د نبی علیہ السلام سره قرآن مجید تلاوت کاوه دور به ورسره کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یو بل ته تیراو. دوم عمل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان کې د قرآن مجید تلاوت. دریم عمل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایاتو کې راځي سخاوت صدقه به کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بارک راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو اصل سخی و د نور میاشتو کې لیکن چې د رمضان میاشت براله هوا سے سرنګ تیزه چلیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت په تر هوا نم تیز. هر هغه مسلمان چې الله رب العزت د مال ورکړي د خپل استطاعت مطابق په دغه میاشت کې صدقه او خیرات وکړي. فقراو باندې مساکینو باندې کونډو یتیمانو باندې دغه لپاره داسې طریقه اختیار کړي چې هغه په لوګه باندې وخت تیر نه کړي په لوګه باندې دغه روزه په تیر نه شي